یو مشهور واقع ده دا د ایران جنگ چې وکړه ایران فتح شو مدائن د دیو مرکزی ښار و لکه زمونږ د پاکستان چې اسلام آباد دی دې ځای کې دلته نږدې دریای دجله وه دې باندې د پاسه یو پل و دې ځای کې د یو مسلمان کور ډېر عاجز و غریب و او بیا خو د جنګي حالاتو د عراق د فتح نه وروسته سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په مدائن کې ودل په دې دارالخلافه دارالسلطنت کې و دې وخت یو کس لګیا د اخلاق کې کافر دی په وو خانو باندې سورلس صندوقونه بار کړي دي هغه بار وړي او دا صندوقونه د سرو زرو دي اعلی سره زر دي په دې کې دنه جواهرات او هیرې موتیان دي دوی چې روان کړي دي د دې مسلمان حالت باندې وخیدا دي سلور رزونه وګړي سسس نشته په ټول کور کې اتک ځان دي سور سره شته نه چې سور لیکن کله چې دا وخان ګوري یو څوک خلق چا په دغه بار کړي سوړل صندوقونه د سرو زرو په دې باندې आवाज کې پلان کې څوک یو درې رسېدي هغه مغل ډکو نو دغه څنګه ډکو سره هر سره یې هغه سره وکنه وای ور سره کوړو کوو باندې چتر غلا ور سره نو خاطه یو څوک روانو او وي په خپل کې خبرې کولې دی ورته وې سوي کوي کوي نو د چې ولې الله صحابي وکړو منډه کړل او خانه په غزي باندې پرېخو دی ورغه وواړو خانه ولیدل هغه ونی ولا او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دربار ته حاضر للا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ټول واقعي بیان للا ورته دا د بس یو کس هغه تختول ما ور باندې आवाज وکړ هغه ودرول ولغه و تختل مالان دی رکو لیکن دا خان نستا دربار تر وړي دی حاضر کړي ویلي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ودرېدو هغه صندوقونه چې کله را ګوس للا هغه کلاو للا هغه مرته عجیب حیرانيږي دنه چې ګوره دومره قیمتي هره پکې وي دومره قیمتي جواهر پکې و چې تاریخ کتابونه لیکلي د پوره دنیا نیمه دنیا د هغه قیمت نه لري سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه پوس کې پلان کیا دا کدا چرته کوري صاحب کړي وځه تاسو څه خبرې ده یار دین تایو صندوق دي سر کړي وځه تاسو څه خبرې ده هغه ورته ساده کتره نه خبرې دي زما الله خو خبرې دوزو بلکې څور کې چې سوچ کې رسي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د مشرو د په دې وخت کې جرنیل و د ځان سره سوچ کړي امدا سوچ کړي چې کله دا ټول خان پټ کړي وي یا په دې کې یو پټ کړي وي ما ته څه پته لګېدل بل چا ته دې څه پته لګېدل هغه صحابي ورته وایي ګمنام هغه ورته وایي ساده سامان خو پوره ملاو شو کنه ته بس سوچ کړي هغه ورته زه بدله سوچ کېږم دا خبره ورته وکړه که چېرته دا تا کور ایسار کړی وی د دې نه یو ایسار کړی وی ما ته څه پته لګېده هغه ورته تا ته خو پته نه لګېده که نه الله ته خو پته لګېده دی بیا ورنه تپوس کړي هر څه پوره دي ورته پوره دي دی سلام وکړو روان شو دی ورباندې اواز کې ودرېږه ورته ته دې خپله حصه واخله او چې ستا په باره کې زه تعریفي کلمات ولیکم امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ته ولیکم هغه ورته نه ما تر دې حصے ضرورت هم نشته ما خو بیت المال چې بیت المال ته میرا ورسو او د تعلیمي کلماتو ضرورت هم نشته ما چې کوم رب ته پاره دغه کړي هغه رب ما ویني هغه صبوري بدل به راک هغه خلکو نه به دغه څه خلک جوړ شو محترم هغه خلکو کې روحاني طاقت راغی دغه څه شوی بیا مختلف جنگونو کې کله 3000 کسانو د 7000 مقابله کړې ده کله 2000 کسانو د 10000 کسانو یو روحاني طاقت پکې راغی یو جنگ دی او عبیده جراح رضی الله عنه هغه مشوره اخلي دی امیر دی قومندان دی 60000 عیسائی لخر را روان دی تبوس کوي سوکو خالد بن ولید رضی الله عنه موجود پاسه ویل یو زیم 29 کسان نور را سره کا مونږ 20 کسبر 2000 کسانو مقابله کو هغه د لاسونو جنګونه ټول د غشو جنګو هغه جنګونه د ګولو مولونه چلته ناسو دا غزې نه ګولې ورول ابو سفیان رضی الله عنه په پاسه ورته وی خالدا 60000 مسلح لخر روان دي ته غب لګي دا رقم پورنه دي دورته ابو سفیان تر اوسه پورې چې په کفر په حالت کې وي په هر جنگ کې بر کفر کافرانو د طرف نه پیش وي هغه وخت کې ډېر لوی پهلوان وي اوس چې کله اسلام دی راوړو ستا په الله باندې دومره یقین نشته چې هغه موږ سره امداد وکړي
بهرحال د دې بحث تکرار کړو هلته امیر صاحب ورته وایي وخت د تکرار نه دی دشمن په سر را روان دی ټایم نشته دی مشوره غواړي د ده په تجویز باندې 21 کسان 60 کسان کړل 80 کسان شو جنگ ته راغلله میدان جنگ سپونه جوړ شولو دننه جنگ کې 60,000 مسلح لښکر یو طرف ته بل طرف ته 80 کسان کمزوري صحابه د هغوی سره معمولي سامان ورسره دی جنگ چې بله وشو دا 60,000 مسلح عیسائی لښکر په دې کې ښه کوتره وکړله کوم چې ژوندي پاتې شو وتښتېدله دنیا یې ورنه قیدیان کړله په دې کې صرف 6 کسان هغه مسلمانان قیدیان جوړ شوي یو 20 کسان پکې شهیدان شوي خالد بن ولید رضی الله شنو اوچت کړل شهیدان هغه ویې وړل خو انتهایي درد ورته دا و چې کوم کسان قیدیان دي هغه چېرته دي هغه صحابو چې کله هغه صحابو ورسره دي هغه عیسائی بادشاه دي وروغوښتل د خپلو عیسایانو نه تپوس کوي ورته وایي دین ستاسو حق دی طاقت د تاسو سره ډېر دی او وسایل له تاسو سره ډېر دي کسان تاسو زیات دي بیا تاسو ته شکست ولې ملاویږي هغوی ورته وایي دیو کې یو کس دی خالد بن ولید رضی الله عنه دی ورته د هغه د وجې نه موږ ته دا شکست ملاویږي دیو ته روټۍ وکړله خپلو کې خو تګ راتګ وي مذاکراتو لپاره ځکه دواړه طرف ته قیدیان دي دیو ته روټۍ کړې ده عکس چې راغی خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وایي یو قاصد راغی یو پلانینګ شوی دی هغه ورته خبره کړي زموږ امیر ته غوښتی بادشاه دی ورته وایي د خولې نه یې دروغ بوی راځي که خو څه نقصان راورسېدو بیا به ستا خیر نه وي ابا رپرپې راغی ټول الله ته ورته بیان یو بل قاصد رالیږي هغه ته د عربو چونکې شهد ډېر زیات خوښ و شهد یې ورته ورکړي دي هغه شهدو کې خطرناک قسم زهر ملاو کړي دي هغه چې کله راورسول خالد بن ولید رضی الله عنه ته پیش لله خالد بن ولید رضی الله عنه ورته ویل ستاسو کې څه ماته سازش ښکارېږي خبره سره وایه ورته خالده اصل خبره دا ده مونږ ستا مقابله مخامخ مونږ مسلمانانو مقابله نشو کولی مونږ تاسو ته څومره شهاد رالیږلي دي صحابو ته په دې ټولو کې خطرناک زهر ملاو کړي دي داسې زهر چې دا لږ شهاد چې په دې کې یو قطره زهر مونږ اچولی دا د 10 کسانو دپاره کافي کېږي 10 کسان که دا خولو ته ورورسېږي معدې ته انسان وجني خالد بن ولید رضی الله عنه واغېستل کلاه یې کړله ورته ویل تاسو ته ستاسو بوتان خولی دي چې دا وجل کوي مونږ ته زمونږ پیغمبر خولی دي وجل دا نه کوي وجل الله کوي کلاه یې کړله بسم الله لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم وویل هغې وڅکله مخامخ هغه ګوري بېهوشه وګرځېد دغسې یو روحاني طاقت په دې صحابه کرام دا ولې محترم دې خلکو کې تبدیلي ولې راغله د قرآن د وجې نه راغله یو مونږ مسلمانان یو محترم خو قرآن سره زمونږ ستاسو تعلق الله تعالی دې معافي وکړي نن که تاسو وګورئ زمونږ په د معاشره کې 98% مسلمانان په دغه قرآن نه پوهېږي بلکې مونږ سره زه د قرآن دپاره وخت نشته دی نن زمونږ معاشره کې مونږ سره د موبایل لپاره ټایم شته مونږ سره د انګریزي د کتاب دپاره ټایم شته دی مونږ سره د دنیوي کاروبارونو دپاره ټایم شته دی مونږ سره د غم ژوندي د غم خوشحالۍ ښادۍ دپاره وخت شته دی خو مونږ سره د رب د کتاب دپاره وخت نشته نن یو مسلمان د رب د قرآن ته د انګریزي د کتاب او اهمیت ورکولو ته نه دی تیار د سر مونږ سره دا احساس هم نشته دی چې د رب په کتاب ولې نه پوهېږم یو افسوس خدا هم دی چې 98% خلک په د قرآن نه پوهېږي لیکن د ده نه بړکر افسوس ده چې دا احساس هم نشته دی زه ولې نه پوهېږم په دې زمونږ ژوند او زندګي هغه طرف ته لاړه مونږ چې د شپې وده کېږو موبایل هم راغستی دې سره وده شو دا مخې ته نیولی سهار چې بیا راپاڅېږو بیا موبایل مخې ته نیولی پاڅي کله هم سوچ کړی دی د رب دا قرآن دی په زبان حال سره هره ورځ ما او تا ته چغې لګې اوازونه کوي او مسلمانه کله ما هم راواخله که نه زه رب ستا د هدایت دپاره رالیږلی یم ستا د نجات دپاره رالیږلی یم کاش که کله دې د زړه سترګې کلاو شي د قرآن دغه فریاد واوري دې وجې نه محترمو قرآن ته وخت ورکوي د مرګ نه مخکې د دې قرآن سره تعلق پیدا کوي د خپل سترګې د قرآن سره اشنا کوي د خپل غوږونه د قرآن سره اشنا کوي د خپل زړونه د قرآن سره اشنا کوي د خپل ژبې د قرآن سره اشنا کوي هسې نه د مرګ نه مخکې د دې قرآن سره ته نه یې اشنا شوی او په تا مرګ راغی قسم دی تباه و برباد وشي ته سوچ وکړه
چې تر قرآن سره نه یې اشنا شوی په دې حالت کې تا ته مرګ راشي ته بیا قبر کې د رب ستاسو د څه جواب ورکې ته بل قیامت پورې چې دا قرآن ستا خلاف راشي الله پیغمبر فرمایي دا هغه جګړالو دی د جګړه منلې شوې ده دا هغه سپارشي دی د شفاعت منلې شوې دی کله چې دا سما او ستا خلاف راشي د رب دربار کې جګړه کوي بیا بس حالت وي کله به چې یو طرف ته قرآن راشي بل طرف ته پیغمبر راشي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا الله زما دې قوم دا قرآن پرې ښودلی و د تېره انګریزي د کتاب هم اهمیت ته ورکړی د تېره موبایل هم حیثیت ته ورکړی سوچ وکړې زما استا به تباهی کې څه شي کوم شو الله دې دغه تباهی نه وسه دې وجه محترم قرآن ته وخت ورکړي د زده کوي په خپل مزده کوي په خپل بچو مزده کوي او دویم نمبر ځان ور باندې پوهه کوي دلته الحمدلله زمون په ټولو مساجدو کې زمون پر مسجد کې مسعودن د قرآن ترجمه او تفسیر کوي راشه کې خو نو ورته کوي چې قرآن مونږ تر اوسه پورې مونږ په موبایل ځان پوهې کوو مونږ په هر دنیوي څیز ځان پوهې کوو لیکن دا نه کوو چې دا د رب کتاب کم رب چې زه پیدا کړی یم دا دومره کائنات یې زما لپاره مسخر کړي دي دا هغه رب ما ته رالیږلی دی ما ته وایي د دې مطابق ژوند او زندګي تېرهږه زه هغه قرآن ته کښېنم نه ځان پرې نه پوهوم ژوند به مې څنګه تېر کړم د دې وجه محترم د قرآن سره تعلق د مرګ نه مخکې پیدا کوي خپلو بچو باندې مې زده کوي په خپله دویم نمبر په دغه قرآن باندې ځان پوه کوي او دریم نمبر د خپل ژوند او زندګۍ کې راولي که نه انشاءالله